أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، بشك الله تعالى معفي نکوي أن يشرك به د دې خبرې چې شرک وکړلی شي د هغه سره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او معاف کوي کم د دې شرک نه د چا د باره چې وغواړي. ومن يشرك بالله، او هغه چا چې شرک وکړو د الله تعالی سره، فقد ضل ضلالا بعيدا، یقینا د گمراه شو پاغه گمراهی لري سره، یعنی په گمراهی لوی سره. يدعون من دونه، نرابلی دا خلق بغیر دا اللہ نا، یا عبادت نکوی دا خلق بغیر دا اللہ نا، الا اناثا مگر د خزو. اناث نه مراد هغه بوتان دي چې د هغې نومونه د خزو، عام طور د مشرکانو د بوتونو نومونه د خزو په نومونو باندې وو. یا د اناث نه مراد هغه جمادات دي، او دغه رنګې د اناث نه مراد هغه کمزوري مخلوق، محتاج او عاجز مخلوق. وَإِن يَدْعُونَ، او دوی نرابلی الا شیطانا مریدا، مگر شیطان سرکش لرا. لعنه اللہ، لعنت کڑے دے اللہ تعالی پا دے شیطان. وقالا، او ویلی دی دے شیطان، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، چیز بخام خانسم د بندگان استانا، نصیبا مفروضا، اغحیسا مقررا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، او زبخام خا گمراہ کوم دوی لرا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، او زبخام خا اگد امیدون ورکوم دویتا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، او زبخام خا حکم کوم دویتا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ندوی بکٹکوی بیا غوگون د سارو. وَلَآمُرَنَّهُمْ، او زبخام خا حکم کوم دویتا، حکم د شیطان دا وسوسوی. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ندوی با تغییر راولی، دوی با تبدیلی کوي بیا پاغی جوڑخ دا اللہ تعالی کی، پاغی پیدا کردا صورتونو دا اللہ تعالی کی. یا دا خلق اللہ نمراد دین دا اللہ، دوی بخامخا بدلوی بیا دین دا اللہ لرا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، او چاچی ونیولو شیطان لرا دوست، من دون اللہ بغیر دا اللہ نا، یا مقابل دا اللہ کی. فقد خسر خسرانا مبینا، یقینا دے ہغا تاوانی شو پاغی تاوان واضح سرا، واضح نقصان امندلو. یعیدهم ویمنیهم، وعدے کوي د دوی سره دا شیطان. ویمنیهم، او تش آرزوگانی امیدون ورکوي دوی تا. وما یعیدهم الشیطان، او نکوي دا شیطان د دوی سره وعدے الا غرورا، مگر د دوکي، یعنی حسد شنباغون ورتخائی. اولئک دا کسان چی دی مأواهم جہنم، ٹکانا دا دوی جہنم دے. ولا یجدون عنها محیصا، او دوی بنمومی ددغی جہنم ناس زید خلاصی، زید تختیدلو. والذین آمنوا، او هاغ کسان چی ایمان راوڑے. وعملوا الصالحات، او عملون اکڑی دی نیک. سندخلهم جنات،
زرد چې مونږ به داخل کو دوی لره جنتونو ته تجری من تحتها الانهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به وي دوی په دې جنت کې همیشه دپاره وعد الله حقا وعده د الله تعالی د رښتونې ومن اصدق او سوق زیات رښتونه ده من الله د الله نا قیلا په اعتبار د خبرو سره په وینا کې یعنی هیڅ کوم نشته لیس بامانیکم ندی آرزوگان استاسو یعنی حس اعتبار نشتا آرزوگان و امیدون استاسو لرا ولا امانی اہل الكتاب او نشتا دیس اعتبار اغی آرزوگانو دا اہل کتاب لرا من یعمل سوءا یجز به چاچ عملو کو بد یجز به بدل بور کولے کی دت دہغی ولا یجد له من دون الله او نب ممید دخپل زان دبارا من دون الله ما سوا د الله نا ولیا سوک دوست ولا نصيرا او نسوک مددگار ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى او هغه چا چې عمل وکړو د نیکونا کوي د نارینا او یا زنانا وهو مؤمن پدس حال کی چوی دا نیک عمل کون کے مومن مسلمان فاولائک يدخلون الجنة پس دغ کسان داخلی گی بدوی جنت تا ولا یظلمون نقیرا او ظلم بنک ولی کی گی بدوی نقیرا معمولی شانهم کجوری دا اڈو کی حق داغ برابر هم ومن احسن دینا او سوک زیاد خیست دے پا اعتبار د دین سرا ممن دہاغ چانا اسلم وجهه للہ چہغا ټیټ کړلو خپل ځان خاص الله تا یعنی پورا متوجه شو پورا تسلیم شو الله تا وهو محسن په داسې حال کې چې و دې نیکی کوونکې واتبع ملت ابراهیم حنیفا او تابعداری کول د ملت د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا هاغ ابراهیم علیه السلام چې پورا متوجه د حق طرف تا یووالی د الله طرف تا واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولے دے اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام لرا دوست وللہ ما فی السماوات وما فی الارض او خاص دا اللہ دبار دی هاغ سجب اسمانونو کی دی او هاغ سجب ازمک کی دی وکان اللہ بکل شیء محیطا او دے اللہ تعالی پا ہر چیز باندے احاطہ کون کے